هر عبادت لپاره الله رب العزت یو حد مقرر کړی دی. که تمام شریعتونو کې تاسو وګورئ نو تمام عباداتو لپاره الله رب العزت یو حد مقرر کړی دی. لکه منځ دی نو په سحر کې 2 رکعته فرض دی او 2 سنت دي، نو دې نه سوا منځ نه کېږي. دا یو حد دی چې دا عبادت لپاره الله مقرر کړی دی. د ماسپښین منځ دی، دې دپاره هم الله رب العزت یو حد مقرر کړی دی. دغه رنګې حج دی نو الله رب العزت دې دپاره خپلې ورځې مقرر کړي. په شاته امتونو کې که تاسې وګورئ، په شاته شریعتونو کې تاسې وګورئ، نو الله رب العزت د هر یو عبادت لپاره یو ټایم، یو وخت خاص کړی و. خپل رکعتونه ورته خاص کړي و، یو حد ورته مقرر کړی و چې د دې حده پورې به دا عبادت کې، د دې حده پورې به دا عبادت کې، هله به الله رب العزت قبلی. لیکن یو عبادت داسې دی، یو عبادت په تیر شوو امتونو کې، په دې امت کې یو عبادت داسې دی چې الله رب العزت له حد نه دی مقرر کړی، الله رب العزت له باونډري نه دی مقرر کړی. داسې یو عبادت دی، هغه عبادت دی د الله رب العزت ذکر. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي اذکروا الله ذکرا کثیرا. تاسو را الله رب العزت یاد، الله رب العزت په هر ټیم کې یادوي. الله رب العزت ورد دا په هر ټیم کې کوي، ټایم له خاص نه دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الله رب العزت دومره پوری فرمایي کته ولاړې، کته ناسې، کته پروتې، کته روانې، کته په هر حالات کې دا الله رب العزت ذکر کوه. یو ټیم هم داتې مختص نه دی چې په دې ټیم کې ته عبادت مکوه، په دې ټیم کې ته ذکر مکوه. دا یو عبادت داسې دی، دا یو ذکر عبادت داسې دی چې الله رب العزت د دې دپاره ټیم نه دی مقرر کړی، الله له وخت نه دی خاص کړی، الله له باونډري نه دی مقرر کړی. دا داسې یو عبادت دی. ځکه په ذکر باندې الله رب العزت ډېر زیات خوشحالېږي. ته د چا د نوم ذکر بار بار کوه، د الله د نوم، یا چې چا سره مینه یې د هغه د نوم ورد او د هغه ذکر ته بار بار کې، نو دې سره محبت په زړه کې کېني. دې وجې نه چې کله ته د الله رب العزت نوم بار بار یادې، نو الله رب العزت مینه او محبت به په زړه کې کېني. د الله رب العزت محبت په زړه کې نه نوځي.